لپاره د ژوند نه مرګ ښه دی. موږ مطالبه کوو خپلو مشرانو نه چې دا اعلان د وشي تقریبا 30-40 پورې ګاډي دي تر 50 پورې و اندازې به حساب لګوم انشاءالله 600 کسان به مو اورنګزیب سره تعلق ساتو د ام پي اورنګزیب خان په قیادت کې اجي نن جلسې په حواله سره څه ویل غواړئ؟ نن جلسې په حواله سره زه دا غواړم که نه ما خو اوس هغسې خبره وکړه زمو دا مطالبه کوو زموږ مرکزي چې څومره رهبران دي رهنما دي هغه خان صاحب سره هم میټینګ کېږي او ملاقات دې کېږي موږ دا ورته عرض کوو چې آخري به فیصله کن یوه خبره وکړو اوره پورې کورونو ته نه ځو داسې اعلان د وکړی شي چې څومره پورې موږ کومه غصب شده مینډیټ دی و خان صاحب ورسره شاه محمود قریشي صاحب ورسره ډاکټر یاسمین راشد صاحب چې په دې عمر کې هغه جیل تېروي موږ دپاره د ژوند نه مرګ ښه دی. بالکل. او په دغو تشو احتجاجونو نه کوو راشئ چې بس داسې احتجاج وکړو چې یا موږ ټول ورننه کړي جیل ته هسې هم د 24-25 کروڑ عوام غټ جیل پاکستان بار دنیا دی چې غټ جیل په دنیا کې کوم ځای دی نو هوښیارانو خلکو جواب ورته دا ورکړه چې غټ جیل پاکستان. بالکل. نو مهرباني دا وکړئ چې یا آر یا پار ته څومره پورې موږ خان صاحب آزاد نه وي کړی دا غصب شده حکومت نه وي ختم کړی موږ مطالبه کوو خپلو مشرانو نه چې دا اعلان د وشي نو موږ دې ته هر وخت تیار یو. او نن د تعداد په څومره وي تقریبا؟ دا صرف زه د خپلې پیکې چورنې ونه خبره وکړم په دې کم وخت لنډ وخت کې نو تقریبا 30-40 پورې ګاډي دي تر 50 پورې و اندازې به حساب لګوم انشاءالله 600 کسان به مو ټول جوړېږي. بالکل بالکل مهرباني شکریہ. مفتی عزیز احمد اورنګزیب پاکستان تحریک اواز تیز سیکرټري خبر پښتونخوا لکه څرنګه تاسو ته وګورئ چې نن په صوبې باندې جلسه دی او هغه دپاره د ټول صوبې نه خاص کې د مکبینې ځای نه کتلې روانې دي موږ چونکې ضلع اورنګزیب سره تعلق ساتو د ام پي اورنګزیب خان په قیادت کې نو هغه ډګر کې هغه نن روانه دی جلسې ته او انشاءالله دا جلسه چې کومه دی چې یو داسې عمل پیش کېږي هغه به لاست اخري وارنینګ وي اخري دغه پیغام به وي په دې قوم ته دې خلکو ته دې حکومت ته د عمران خان د رهایۍ لپاره انشاءالله دا جلسه چې کومه کامیابه شي خپل لاست کوم دغه دی هغه زموږ اخري دغه وي او د عمران خان رهایۍ لپاره شکریه. بالکل.